أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. آیت نمبر 215 دا اتلس احکامات و ذکر کئی او دیتا بلیکی گی دا تدبیر منظر امور یا دا تدبیر منزل احکامات، یعنی آغا منازل چې باغې سره انسان مضبوطیږي، د دین مضبوطیږي، جماعت مضبوطیږي او د قابل د دې شي چې د دشمن سره مقابله وکړي. دا غیر لپاره اتلس احکامات ذکر کړي. آیت 215 کې ويسألونک ماذا ينفقون ذکر شو، او آیت 214 کې کتب علیکم القتال ذکر شو، او نننی آیت کې یا پورا رکوع کې آخر پوری سلور امور چې هغه نور ذکر کړي. نو آیت 219 کې هغه میاشتې چې کوم د عزت میاشتې سلور پدې کې قتال کول څنګه دي. یسألونک تپوس کئستانا عن الشهر الحرام فبارا د میاشتې د عزت کې قتال فی جنگ کول پدې کې، یعنی جنگ کول پدې کې څنګه دي. ځکه چې کله صلح حدیبیه کې اعلان هغه ذوالقعده میاشت وا یا ذوالقعده جو ته وایي، ذوالقعد یا ذوالقعده. نو دغه میاشت کې پیغمبر علیه السلام بیعت چې د هغه د صحابو نو اغوستو چې موږ په بدله د عثمان اخلو. نو سوال پیدا شو چې په دې میاشت کې وسم قتال کیږي، دغه چې ملت ابراهیمی کې قتال په دې میاشتو کې منع ده. یسألونک تپوس کئستانا عن الشهر الحرام فبارد میاشت عزت کې قتال فی جنگ کول پدې کې. او پدې کې نور اقوالم دي هغه موږ ذکر نه کړل. قل ورته وایا قتال فی جنگ کول پدې میاشت عزت کې کبیر لوی ګناه ده، یعنی دا یو مسله خدا خپل زبان حقا، لیکن نور خبرې مواوري وصدون او خلق بندول عن سبیل الله دلار دا اللہ نا دین دا اللہ نا و کفرم به او کفر پاو سرا فبه کی دائی جی دے دا یا راجے دے دا صدن عن سبیل اللہ تا، او یا جی دے دا ضمیر راجے دے اللہ رب العزت تا، چې دا الله رب العزت نه کفر کول، انکار کول، یا د سبیل الله نه انکار کول دا الله د لارې نه، نو دام لوی ګناهونه دي په نسبت د هغه ګناه چې په میاشت د عزت کې قتال وکړي شي. او صدون او خلق بندول عن سبیل الله د لارې د الله نه و کفرم به او کفر کول په سره والمسجد الحرام او خلق بندول مسجد الحرام نا. الله پیغمبر او مؤمنان عمره دراتل او تاسو بند کړل، او اخراج اهله او استل اهل د دې، یعنی د حقدار د دې منو د دینا چې مؤمنان او د الله پیغمبر او د مکه نو استل هجرت مجبور کړل. اکبر ډیر لوی ګناه دی عند الله پنځ د الله، هغه لوی ګناه دی او دا ډیر لوی ګناه دی.
والفتنه او خلق اړول د الله د دین نه بزور اکبر لوی ګناه دې ډېر لوی ګناه دې من القتل د قتلنا یعنی قتل کول چې دام ګناه کبیره ده او دارنګي د عزت په میاشتو کې قتال کول دام لوی ګناه ده لیکن په دې مسله باندې ځان پوه کړئ چې د الله د دین نه خلق اړول د الله د دین نه خلق بندول او د الله رب العزت د کتاب نه انکار کول او دارنګي حق پرس د الله د کور نه وستل دا دغه قتل نه او د عزت په میاشتو کې د قتال نه زیات لوی ګناهونه دي دا ولا یزالون او همیشه وي دا کفار دا مشرکین یقاتلونکم چې جنگ کوي تاسو سره مؤمنانو حتا تر دې پوری يردوکم چې واپس کی تاسو ان دین کوم د دین تاسو نه ان استطاعوا کلاس برشد دې کوس برشي بیا دې دا بکې فریدي نه دا تاسو سره به قتال کوي د دې لپاره چې د خپل دین نه تاسو واړی و مې يرتد وهغه څوک چې واپس شو من کوم تاسو نه ان دینه د دین خپلنا فیموت نو مړ شو دے وهو کافرون پدا سی حال کسی دے کافری یعنی دا الله دا خالص دین نو واپس کېدل دا کفر دے پدې نخلاصيږي چې زب افلانې ډله کې هم هغه هم ځان ته مسلمانان وي نه چې هغه مسلمانان دي هغه بیا د الله کتاب مني چې د الله کتاب نه مني نو سم مسلمان دي نو قداسي ویډلې ته لاړې چې د الله د کتاب انکار کوي او پدا سے حال کی در باندې مرګ راغی نو دا واره چې بیا کافر او څومره اعمال چې تکي د خیر الله په بارگاه کې قبريږي نه فاولائک نو دا کسان حبطت بربادی اعمالهم عملون ددی په دنیا کې والآخرة او آخرت کې واولائک دا کسان اصحاب النار دوزخ والدی اور والدی یعنی جہنم والدی هم دی فیا پدی جہنم کے خالدون ہمیشہ بئی آسی بدی ہوئی چما کلمہ ویل لفظہم اس کو موگیرہ میں پری خوری دا اللہ ہوئی زی چیدے اگر جہنم نے بیا ہمیشہ و ہماری برباد دی ان اللذین بیشکا ہاوا کسان آمنو چی مانی راوڑے دے والذین آوہا کسان حاجرو چی ملک پری خودو دا اللہ در ازاد پارا کاروبار و ملک و اخبر خلوان و دول حل سے پری خودل وجاہدو او جہاد کئی کوششنا کئی فی سبیل اللہ فلا رضا اللہ کے اولائک دا کسان یرجونا امید ساتھی رحمت اللہ دا رحمت اللہ دا نور با آسی اڑمی چیاری ہوں دا اللہ دا رحمت امید ساتھو دا دروغ ہوئی دا اللہ دا رحمت امید آسو ساتھی کلک ایمان دا اللہ با کتاب راوڑی او بیا دا اللہ دا کتاب دا حکم مطابق ہجرت تزان تیار کی قتال فی سبیل اللہ تزان تیار کی او دا اللہ پلار کی مال او جان لگئی کوششوں نہ کئی جہاد کئی نو دا آغا خلق دے چی دا اللہ دا رحمت امید ساتھی اولائک دا کسان یرجونا امید ساتھی رحمت اللہ دا رحمت اللہ واللہ اللہ با غفور دیر بخون کے دے رحیم خاص رحم کون کے دے اور ددیز نا سلورم امر چرے آقا ذکر کئی دا تدبیر منزل یسالونکا تپوس کئستانا عن الخمر ببارد نشکی عام طور باندې خلق د دې ترجمه کوي شراب حالانکه حدیث کې راځي چې هر هغه شی چې هغه نشه کوي هغه خمر دی نو مراد د دې نه د نشه شی دی هغه په مقدار لږ او په زیات کې ځکه چې حدیث کې دام راځي چې یو شی زیات مقدار نشه کوي نو دا غي لږ مقدار هغه خمر دی هغه حرام دی نو په دې دور کې هغه چلم دی او کلا دارنګ سیګریټ دی چرس دی شراب دی ماوی دی نسوار دی دا چې څومره شیزونه دي دا ټول په نشه کې راځي او دا حرام دي مولیانو دا مسله بیان کړی نه ده سو کوئی مکروه
تحریمی دی او څوک مکروه تنزیهی دی دا ټول ځان نه اسې مسلې جوړي دین کې یا حرام دی یا حلال دی دا نور پکې نشته دی دا فقهي اصطلاحات دی مليانو د ځانه جوړ کړی دي نو ډانګ ټوکل خلکو ته دا خپل غواړي چې دا چې سرکټس کې پلاس کې دي دام حرام دی تماکو به استعمال دی دا د چونډې د نسوارو چې بشوند کې خو د دام حرام دي دام نشه ده او افا خو یقینا بیا دي حرام چې شراب دی او چرس دی او افیم دی او میټر پته نه چې سس دی والله عالم یسالونک تپوس کیستانا عن الخمر فبارد نشکی والمیسر او فبارد جواری کی هغه جواری که په هر شکل په تاش باندې کوي که په کوتو باندې کوي که په گیمونو باندې کوي که په لاټری باندې کوي چاغه هر قسمه چاغه کې دوه قسم مالک دی او یو غټي او بل ویلي دی ته جواری وایي تپوس کیستانا پبارد نشکی او پبارد جواری کی قل ورته وایا فی ما پدې دواړو کې اسمون گناہ دې کبیرن لوی ومنافع للناس او صفای دې د دنیا مشته دې د پاره د خلکو د دنیا سره لږه فائدہ پدې کې شته لکه یو سړی مالو غټي هغه فائدہ ورکي لیکن دا عارضی فائدہ د لگا گناہ لوی دے آخرت تباہ کیږي قل ورته وایا فی ما پدې دواړو کې یعنی پنشکه او پجواره کې اسمون کبیرون گناہ دے کبیرون لوی و منافع او فائدې دي سال الناس د پاره د خلکو و اسمهما او گناہ دې دواړو اکبر ډیر لوی دے من نفع ما د فائدو د دینا څه فائدہ به لگا فائدہ به هو گناہ لوی دے همیشه په جهنم کې بیا پروت ويسألونك او تپوس کیستانا ماذا ينفقون چې څه خرج کې مخکې راغلی چې څه خرج کې یعنی مال په چا چا باندې ولګي نو اوس وایي چې څومره مقدار د مال چې دی هغه لګول پکار دی او چې څومره مقدار چې باغې کې ولګو اوس مقدار چې دی هغه ذکر کوي ويسألونك تپوس کیستانا ماذا ينفقون چې خرج کې قول العفو هو یا پیغمبر العفو هغه چې زیاتی مالی چې ستاسو د ضرورت نه مال زیاتی دی هغه د الله په دین کې ولګاو په غریبانو نه ولګاو د نیکو په کار کې ولګاو فی سبیل الله خرج کا کذالک دارنګ یبین الله بیان الله پاک لكم الآیات تاسو ته احکامات لعلکم تبارک دې تتفکرون چې غور او فکر وکړئ تاسو فی دنیا په دنیا کې ول اخره او آخرت کې یعنی د پاره د دنیا او د آخرت د دنیا د فائدو تاسو سوچ او فکر وکړئ او د آخرت هم یوازې دنیا نه ده زیات ترجیح چې د آخرت لور کول پکار دی لیکن دنیا چې د دام داسې ونه کې چې بغار کې وکینه یا د خلکو په شکرانو نظرانو باندې چې هغه گزاره کې او کار کسب بنه کې نه مهنت وکړي دومره وکړي چې ګډ او ساته خپل او د خزي او د بچو لعلکم د پارد دې تتفکرون چې سوچ او فکر وکړئ په دنیا په بارد دنیا کې ول اخره او په بارد آخرت کې ويسالونک او تپوس کیستانا وذابل امر چې دې د امور تدبیر منزل نه ذکر کړي او هغه دې چې یتیمان چې دې دا وای مال مزایا کوئی دا غي خیال وساتای یعنی دا اتلس احکامات په دې باندې عمل کوي معاشره به صحیح شي ويسالونک او تپوس کیستانا عن الیتاما فبارد یتیمانو کې اور او یا پیغمبر اصلاح لهم اصلاح د پارد دوی خیر بهتر دا یعنی د قران او سنت مطابق عمل کوي دا تاسو د پاره بهتر دی وَإِن تُخَالِطُوهُمْ او کګډوډ کوي تاسو مالون خپل د مالونو د دې سره فیخوانکم نورن استاسو دې یو کور داسې دی لکه مثال په تور باندې او بچی دی هغه د خپل نکاح سره او دارنګ د خپل ترونو سره اوسېږي او پلار مړ شو بس یو ځای خرچه ده هغه کې پته نه لګي نو په انصاف سره کدی داغه مال هړپ کوي نه سورې نساء کې هم د تفصیل شته نو بیا الله په دې کې سب ګناه نشته ده لیکن اصلاح چې داغه بهتر ده چې اصلاح وکړي نه چې داغه مال زیات او د کم
داغه غره او د نه غره نه دا شی بنه کوي. و ان تخالطهم او قطاسو ګډوډ کوي مال خپل د مالونو دا وې سرا یعنی خرچه دی مراد ده. و اخوانکم نورون استاسو دی والله الله پاک یعلم المفسد پیجنی ورانکار من المصلح د مصلح نه د اصلاح کون کنا یو فسادی دی ورانکار دی او بل اصلاح کون کې دواړه الله ته معلوم دی. نو چې مال دیو ځای خرچ کوو نو دا الله د کیمرو هغه سترګې چې دی هغه بتا ته لګېدلې ګوري به تا چې تاسو کې ګړبړ هونه کې ګړبړ کې نو غره پساو شوی بیا ځکه الله دا نقطه ذکر کړه والله الله يعلم المفسد بجن فساد کوونکې من المصلح د اصلاح کوونکې نا ولو شاء الله او کچری الله وقت لوي لعنتکم نو ضرور به په تکلیف کیا چولې وې تاسو یې سخت احکامات به نازل کړي وې بیا به تاسو پریشان وې. ان الله بیشک الله پاک عزیز زورور دے حکیم په هر کار کې حکمت ته. وسدیدنا بل امر چې دی هغه ذکر کوي یعنی شپږم امر د تدبیر امورنا د منزل تدبیر امورنا او هغه ده چې نکاح د مشرک خځې سره مکوئ نکاح د مشرک سړي سره مکوئ او دا مو چې دغم کلمه ویلې ده کلمه ویلې ده ظالما تا ته دومره پته نشته چې مشرک هو هغه ته چې کلمه ویلې چې کلمه یې نه ویلې هغه څوک مشرک یا هو کافر مشرک هغه ته وایي چې کلمه ویلې لیکن د الله سره شرک کوي. نو چې کله شرک د الله سره کوي نو الله وایي نکاح سره نشته ده حرام ده. وحرم ذلک علی المؤمنین سورۃ النور کې راځي نکاح د مشرک سړی او د خځې سره حرام ده. ولا تنکحوا المشرکات او نکاح کې معافی مشرکان خځې مشرک دا نکاح کې وینا هله حتا تر دې پورې یؤمن چې ایمان راوړي دا باندې چې رسته به ایمان راوړي عقیده به صحیح شي زبو سره کوشش وکم نه لاول باقاعده صحیح کوي ایمان راوړي رسته به نکاح کې ځکه حتا الله ذکر کړي دیتا حرف انتها حرف منتها وي یا انتها یعنی تر دې پورې به نکاح نه کې چې تر کومه پورې ایمان نه راوړي او عقیده د ایمان شرک نه پاک شي نه. ولا تنكحوا المشركات او نکاح مکوي د مشرکانو خذ سره حتا تر دې پورې یؤمن چې ایمان راوړي. ولا امه او ولدا مؤمنه مؤمنا خیر بهتر دا غرض من مشرکه د مشرک آزاد خزنا ولو اعجبتكم اگر چې پتا جو کیا چې تاسو آغا چې په تعجب کې تاسو اچي دا هغه ټبر چې حسب نسب ډېر اعلی دی او دارنګ حسن داغه چې ډېر خپل دا او مال داغه چې مال وسره ډېر دی بیا الله وی نکاح وسره نه کې د دې په مقابله کې دا غوین سره غلام سره په نکاح کې دا د الله قانون دی. نزدا جماعت به بیا مضبوط شي او د مشرک او کافر سره به جنگ د پاره بیا ته تیار شي ورنه جنگ نشي کولای مقابله نشي کولای کپدې د تدبیر منزل د احکامات باندې دی عمل نه کړي. ولا تنكحوا المشرکین او نکاح کې مور کوي خپل لونه خويندې المشرکین مشرکان سړو ته حتا تر دې پورې یؤمنو چې ایمان راوړي او چا چې د الله په کتاب عمل ونکو نو کا دې ځان ته هر څومره موحد مسلمان وای سره د مرګ ورته بیا پته ولګي چې زکم ځکه ولاړ یم ځکه چې دا مذاق نه دی دا د الله احکامات دی د الله کتاب دی. ولا تنكحوا المشرکین او نکاح کې مور کوي لونه خويندې خپل مشرکانو سړو ته حتا تر دې پورې یؤمنو چې ایمان راوړي دي. ولا عبد مؤمن او مرء مؤمن خیر غرض من مشرکین د مشرک آزاد سړینا ولو اعجبکم اگر چې تعجب کیا چې تاسو مال او حسن او حسب نسب داغا اولئک وسئلت داغه ذکر کړي اولئک دا کسان یعنی دا مشرکان یدعونا بلن کوي ال النار اوردا چلور دی ولا ور کړه داغه معاشره ته لاړه هغه شو جوړ دی ورته ولا کنه په خپل لاس خپل بچي او دارنګ چې د تاو وختانو سبب د نه دا ډیمانډونه کوي چې نن زموږ سلوي ختمه ده او نن شب برات ته شو قدر دی جی
تاسو نه منې ممنې مونږ خو منو کنه او نن فلانې دی او نن ډینګې دی او چې بچی دی وشنو تعویذ به غاړې ته جدا د نکاح کرتل سمرا بیمانه مالی دلی دی زوی ته به بچی ته به غاړې ته تعویذ پروت لګا دا ولی جی مو خو نه منو خدا باندې نکاح کرتلیو د نیا کرتلیو هغه ورتا چولې دی او بیمانه تاولی په مشرکانو کې نکاح کاو دا د الله د کتاب دا حکم نو لیدل اولائک ذا کسان یدعونا بلنکی الی النار ورتا والله الله پاک یدعو بلنکی الی الجنت جنتا واستاف خد کم منه والمغفرت او بلنکی الله مغفرت باذنه فوقم فلسرا ويبين او بیان کولا او آیاته حکم نقبل للناس خلقتا سگران ندی خان ځان کو کډه راستان احکامات دي الله دا جدا خبره چستر کې پټه لعلکم تبارد دی دا احکامات بیان یتذکرون چې بنو نصیحت واخلې تاسو د دینا سبحان الله و بحمده